دا د ځمکې بیوټي ده. ځمکه چې ښکاري ښایسته ښکاري مزناکه ښکاري نو دا په چا ښکاري؟ په علما باندې ښکاري. ډاکټر صاحب مونږ څه وایو 100 روپۍ کور 200 روپۍ کور. داسې بېغیرته پښتانه م لیدلي دلګان. څه ورته وایم ستاسو سره د دې نه بل غلط لفظ نشته. ما ته خو دا ځینې مشران وایي مې وایه نو زه 100 روپیز او 15,000 روپیز خلکو ته زه څه ووایم یار چې هلته قرآن کې الله وایي هلته حدیث کې الله وایي دا له ټولو نه اوچت خلک دی موږ ورته هغومره سپک ګورو نور ورته څه ووایم. ستا ژبه کې سختي ده ته دا کې او ته هغه کې په مولانو به خلک سورېږي زه به بیا مې مونځ ښه دی 15 وخت یې کوئ دا د سترګو رڼا ده د مازه او د دین ستن د ډاکټر صاحب څه تاسو زکاتونه ورکوئ به دې صدقو څه به ستاسو بیماری نیسي تاسو ته به جنت میلاویږي. خیر دی که خپل امام ته سورېږئ څه خیر دی که په امام باندې 100 روپۍ کور ښودی دی. خیر دی که په دې 2020 کې 15,000 تنخواه ورکوئ. داسې بېغیرت هم چېرته لیدلي دي دلګان او خبرې الله اکبر زه هغه نشم میلی 22 ویلر هم نشي وړی ډوزه زه هغه چل کوم زه دا چل کوم او څه کوي د امام تنخواه د جومات سوی سوی نصیب الله 15,000 داسې بېغیرته پښتانه ما په مخ د ځمکې نه دي لیدلي. تاسې انټرنیشنل دلګان ډاکټر صاحب خفه خو نه شو ولې دروغ یم ستاسو د امام تنخواه څومره ده ګزاره کوي ښه ده تاسو یار تاسو به ښه خلک یې نه. زه څه وخت مخکې یو جومات کې زما ویانو ډېر مې خوښ شو مې به دې څومره خرچه راغلې ده وایي 1 کروڑ 10 لاک. ما د امام تنخواه هم څومره ده وایي 10,000 څه شي ما امام راوغوښته مې څنګه چل دی وایي بس وخت تېرېږي نه. نو یو حاجي صاحب پکې ناست هغه ما ته وایي زه دومره مالدار یم زما بچي سعودي کې دي چې یاره که زه ټول عمر مدینه او حرم کې وخت تېروم نو څه مسله هغو ته نه جوړېږي. ما امام صاحب ته یې وایي موټر سایکل دې شته وایي نه ما جب کې ښه 10,000 روپۍ وي دا به تاسو منئ یا نه منئ چې د ملا په جب کې 10,000 روپۍ خو وي زه پکې لږ غوړ زړ غوندې یم ګزاره کوم ما ته را بر نه ډایرکټ الله پیسې رالیږي. سر شکر دی د تیمرګرې مقتدیانو نه الله ساتلی یم د دوی د محتاجۍ نه. زه چې کله اوده شم د شپې راځي اصغره زما جب ته یې راچي نو ما ورته یې دا 10,000 روپۍ زه د امام له ورکوم 1,000 تکه چې دله یونیک موټر سایکل والو دا ډېر د لرې نه راځي. ما ته وایي زه دله چای رالیږم او غوزان رالیږم او راځم حقه چې تلی دی بیا نه راته امام صاحب ته وایي هغه حاجي صاحب رانغی ما ته وایي مړه ته دا خلک نه پېژني څه اوسه پورې هغه راته چای ورکو شوی دی مې زنده باد دا ښکته خوند کوي دا دلګان دا بره خوند نه کوي څه ما ته رنګه مو شوی جنازې له راشه مې زه د دلګانو جنازې نه کوم چې په پیسو غوړ زیړي او څه کوي د امام بېعزتي کوي بې ادبي کوي او د ټول نه به زیات امام ده تنګوم بس ډانګي لاندې تیار دي څه دي ډانګي او څنګه به یې تنګول کړ مولوي صاحب یاره ته په ټیم نه راځې د نه سړي زویان بې غیرته بې شرمه بے حیا. محمد رسول اللہ ٹولوائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من اہان العالم سوچ عالم بیزتیوں کی بے ادبیوں کی صح الفاظ وتوئی فقط اہان العلم یقیناً اغد علم بیزتیوں کا توہین کو ومن اہان العلم اور سوچ دا علم بیزتیوں کی فقط اہان النبی یقیناً دا محمد الرسول اللہ بے ادبی ہوگا ومن اہان النبی فقط اہان جبریل چاچی دا محمد الرسول اللہ بے ادبی ہوگا یقیناً دا جبریل امین بے ادبی ہوگا ومن اہان جبریل او چاچی دا جبریل بے ادبی ہوگا فقط اہان اللہ یقیناً دا اللہ بے عزتی ہوگا ومن اہان اللہ او چاچی دا اللہ بے عزتی ہوگا اہانہ اللہ یوم القیامہ اللہ رب العزت پہ قیامت کی بیزت کی ذلیل بے کی سوکو دا سوک چی گڑی ساری ٹیم وشو او ٹیم ونش رست شو مخ شو فاتحی لراغے او رانغے نن مارکیٹ کیو نن علتا گرزے دو گاڑے دے و سرا خی جامعہ بندی دا بے غیرت چیز دا با اللہ ذلیل کی سر
دا دلګان دا 10 روپۍ چې ورکوي که نه دیو پته چې کومه لوبه به ورسه کوي د دې خلکو سره پښتانه ټول ښویېدلي نه صفا درته ویم صفا ولې دا به خاورې خوري څه ډاکټر صاحب تپوس پې نه کېږي څه ما به یو عالم ما ته ووي چې زما په یو لور باندې څه د 60,000 نه واوړې دی اوس هم علاج شروع دی مې تنخوا دې څو د غلی شو دلته راسه دفتر کې ناست و وایي 4,000 دې مقتدیانو نه به تپوس نه کېږي څه نه به کېږي تاسو به وایئ چې د عالم ګټه ولې نه کوي یو سوال که ذهن کې ستاسو راشي دا ولې ګټه نه کوي ډاکټر صاحب جواب داسې شته الله وایي ما ورته علم ورکړی دا به علم خورئ سورة البقره کې آیت مبارکه ده وایي یاد ساتئ زما بندګانو مؤمنانو دا عالمان چې دي دوی به ښکلی کاټن اغوستی ښکلي جوبې به یې ښکلي پګړۍ به یې ښکلې ګاړې به یې او یاد ساتئ دوی پې خپل فقر پټ کړی دوی پې خپله غریبي پټه کړي د دې وجې نه چې د تیمرګرې خلک د کلو خلک دې عالم ته داسې ونه وایي چې دا کمزوری دی دا فقیر دی الله رب العزت اولنۍ سورة البقره کې فرمایي وایي ستا مازغه دې کلاو شي د دې سړي تپوس وکړه د ده ژوند څنګه تېرېږي د علم ته خپل ژوند ورکړی دی ما پکې للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله الله رب العزت وایي ما د دین په خورولو کې دا بالکل بند کړي دي نو د دین نه علاوه د دوی سره ټیم نشته د دوی سره ټیم نشته ګنې ښه غټ کټي ښه غټ څټي ښه غټه خېټه د دې نورو خلکو نه ښه ګټلی شي وجه سره دوی په دین کې صحیح مشغول وي نو الله رب تپوس کې څه ته به یې تپوس کې دا نه چې 4,000 روپۍ ورکوې او نور خیر خیریت دی 100 روپۍ کور زه یو ځای ته لاړم نو د یو کور پسې د 3 میاشتو 300 شاټ شوي نو ما تپوس وکړو دا ډېر لوی ټیکهدار دی د ده سره 2 اکسلای دي 2020 ما یې ښه دا خو بیا داسې بې غیرته دی چې ایوارډ ورته ورکړو او د 3 میاشتو پسې 100 روپۍ سټارټ وي یاره د پښتنو په شان دلګان ما به دې میدان کې ونه لیده هر سله به دله پیسې خو د امام دپاره د عالم دین دپاره به دا وایي زما ګزاره نه کېږي څه زه ډېر سخت خراب یم نو موږ ورته وایي الله دې سخت خراب کا زما یو امام ملګری و هغې ته چېرته یو مقتدي ویلي امام صاحب وایي ټایم شوی دی ما ته مولوي صاحب وي ما اړه کې هسې راله چې یاره د دې وضوخانه کې ډېر ښکلي ټایلونه لګېدلي دي یا الله یو درز ورکړي څه ورکړي خو یې په خوله مې نه دي ویلي ډاکټر صاحب زه به دله امام راولم زړه کې مې راله وایي یو ورځ نه 2 ورځې نه په 3مه ورځ چې ولیدو دا رانې مات شو دا شاته نه دی دا پوښتی د هډوکې څه 15-20 ورځې ژوندی و بس لاړو ورنال شي څه شه صرف یو ټکی ویلی و امام صاحب ټیم پوره شوی دی مخکې کېږه دلته خو ګورئ هم لا خیال کوئ زه اکثر د امامتۍ ته راکوزېږم خلک به مخکې صفونو کې ولاړ دي ته کې نه چې جنجی پې لګېدلی کښېنه په کلاره مړه 2-3 منټه په تا څه خارخ راغی څه چینجی را باندې ولګېده څه نور خو ماشاءالله ښه دي خو کله کله ځینې مازدیګر مانځه ته هلکه زه بې الله راکوزېږم ګوره د ما نه مخکې څوک ونه درېږي او په کلاره کښېنئ دې کې ثواب دی د الله په کور کې کښېنئ دلته څورګې او سپږې نه دي ښه ښایسته ماربل دي ښه پاک ځای دی بره ګوره یم ما ګړۍ ته کتل حرام دي څه دي ګړۍ ته کتل حرام دي بل ځای کې ته چې د پنجکوړه په غاړه باندې صرف یو باربیکیو لتلی تا هلته 3 غنټې تېرې کړې څه مسله نشته ته چې مري ته یو شپې لتلی تا هلته 3 شپې تېرې کړې په تا قالت نه راځي خو که امام صاحب 4 منټه لیټ شو په تا چینجې او هغه هم د پکې 3 سره چینجې لګېدلی بې غیرته پښتانه هلکه د امام عزت کوئ د امام بېعزتي الله وایي زما بېعزتي ده څه او که لاس یې راپسې چوت کو ما کتلي دي ما ته ملګري قصه وکړه وایي د مخ یې سره غورځېدلی و صرف یو 24-48 غنټې وایي زه چې تپوس لاړم وایي ما ته وایي چې مړه بس طبیعت مې داسې دی نو په طبیعت دی اوس منبر کې ولاړم زه چېرته جلسه کې م بیا زه ډېره ښکلې کنځلې کوم ستا طبیعت یو کس زما بی پي خېجي مې بی پي دې کوزه ساته ستا دا بی پي چېرته ښځې ته ونښته دا لوکل سټیشن یې سچو ته ونښته دا چېرته ډي اس پي ته ونښته دا چېرته ایس پي ته ونښته دا چېرته ملک ته ونښته دا چېرته خان ته ونښته ایمان ته ستا بلډ پریشر خېجي تاسو به کتلی بی پي مې وختلی نه دا بی پي دي د بی پي بچیا زما وایي بی پي خېجي تی وخېجو ایس پي ته چې ډانګي د باندې برابر کړي تی وخېجو آرمي والا یو سپاهي ته افسر ته ضرورت نشته چې د بوټانو د باندې ډرون حمله وکړي چې تا ته بی پي وښیي صرف امام ته ملا ته ستا بی پي خېجي د نه سړي زویه بې غیرته نو د امام بېعزتي ده چا بېعزتي ده دا د الله بېعزتي ده الله وایي زما بېعزتي چا وکړه چا زه به یې څه کوم څه اهان الله
یوم القیامه زه په ورځ د قیامت باندې څه وکړم څه به وکړم مسا دا به زه ذلیله کړم دا به زه تباه و برباد کړم او شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یو لوی محدث تیر شوی دی هغه احالة العلماء کفر دا هغه فتوا په دې باندې راغلی ده مولانا اشرف علي تانوي امداد الفتاوه کې هم دا نقل کړې ده چا چې د امام بېعزتي وکړه د نه ایمان لاړو چا ته د امام بېادبي وکړه ده نه د کفر اندېشه ده لوی لوی محدثینو د دې آیاتونو او د دې حدیثونو په رڼا کې فتوا ورکړې ده هغه عالم چې محمد رسول الله فرمایي تاسو وایئ صلی الله علیه و آله وسلم محمد رسول الله فرمایي څه وایي عالم څوک دی وخت شوه ته ډاکټر صاحب وخت شوه غوږونه ورته کولاو کا دوی به کوي خپل کار به کوي وان العالم یقینا عالم چې دی لیستغفر له د دې دپاره بخښنه غواړي من هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او په ځمکې کې دي والحیتان او هغه میان فی جوف الماء چې د اوبو په منځ کې وانه یقینا فضل العالم علی العابد فضل د عالم سړي په عبادت ګزار سړي داسې دی کفضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب لکه چې د سپوږمۍ فضیلت په ستورو باندې وي څوک وایي محمد رسول الله فرمای وان العلماء او یقینا عالمان چې دي ورثه الانبیاء دا د انبیاء ورثان دي وان الانبیاء او یقینا انبیاء لم یورثوا او میراث نه پرېښی دینارونه ولا درهما او نه درهمونه وانما ورثوا العلم او یقینا دوی ته په میراث کې علم ملاو شوی فمن اخذه اخذ بحظ وافر او چا چې د دې نه څه حاصل کړو هغه ډېر څه حاصل کړه میان یو کس تپوس کو میان به څنګه دعا کوي مې محمد رسول الله ته کڼې واڼي او ونی سلام کوي میان عالم نه دعا نشي کولی بیا چې محمد رسول الله وي بیا دویمې خبرې ته ضرورت نه وي کاڼي بوټي په ځمکه چې څومره زنده سر دي دا چا دپاره او څه وایي عالم دپاره یا الله دا معاف کړي دا 4,000 روپۍ صفا به وایو دا 4,000 روپۍ چې سار پاسي دې سبقونه وایي ستا قرآن وایي حدیث وایي دی چې ماسپښین راشي بیا قرآن ته ناسي بیا وروسته حدیث ته ناسي بیا قرآن ته ناسي بیا حدیث ته ناسي بیا ماښام بیا قرآن ته ناسي او زما خو ډېر بد حالي وایي دا خو د شپې م آنلاین بلجیم او امریکې ته په نټ باندې لګوي ستا قرآن خو دته خو خوب هم نشته که سهار کې نمازه پسې وده شو لږ به وده شي ګنې خوب هم نشته یا الله دا شینګرۍ دا ملا پکې اول وبخي داسې وایي څه وایي دا پکې څه وبخه ځکه زموږ کار څه دی مولوي صاحب بهرحال نو دا وله څه کوي دعاګانې کوي څه دعاګانې کوي موږ ته د پیغمبر نه باغ میلاو دی نه څه دینار میلاو دی نه سره زر میلاو دي نه هغه څه خپل هم نه نه موږ ته پرېښي دی موږ ته په وراثت کې څه راکړی علم راکړی فوه راکړې ده د دین خورول یې راکړي دي خلکو ته یې رسول راکړي او په دې باندې موږ روان یو نو لهذا ما ټولو درخواست کې دا علم دی زه الحمدلله دلته خو څه داسې مسله نشته خو چار چاپېره ما ته دا شکایت راځي چې پښتانه د امامانو ډېره بېادبي کوي یاد ساتئ څه خو پکې مردار شو او که دې عالم د پسې لاس سوت کړی یقیني نه به دنیا برابري نه به آخرت برابري کم از کم په جومات کې لکه 10 روپۍ هم مه ورکوئ خو بېادبي مه کوئ ما ته پته ده تاسو د 300 نه سیوا ورکولی هم نشئ د نسوارو د پاپړو پیسې ورکوئ بچي هم ډېره خوري امام صاحب له 300 ورکوئ بچی هم د 100 روپو پاپړ او د 300 وخوري امام له د میاشتې 300 ورکوئ هغه خیر دی هغې کې څه نه ویم خو بېادبي مه کوئ نیغ نیغ کېږئ ورته مه ګړو ته مه ګورئ جومات کې د الله کور دی ښه په اطمینان سره کښېنئ چې ثواب درته میلاویږي 3 منټه چې لیټ شو ګیټ مه سارئ اوس زه دلته مازدیګر رالم چمچه کوي د چتي بچیا بې غیرته دته چېرته دا مور او پلار نه دي ویلي چې امام څه ته وایي بې حیا انسانه 3 منټه وراوړېدلي په تا څه خارخ راغی د الله په کور کې هم تنګ دي داسې خلک نو که داسې امام نه پسې لاس چوت کړي یقیني دنیا او آخرت مو ټول تباه و بربایي او زه یو خبر هم کوم بلکې ستاسو نه هم ویم زه یو 2 علماو ډېر زیات خفه کړم زه یې پسې ویم که تاسو یې امین نه وایئ یا الله د داسې سړي کور او ګور دواړه تباه کړي تاسو وایئ امین
کم سړی چې د عالم پسې شاته منافقت خبرې کوي د هغې پسې وروسته پلینینګونه منصوبې جوړوي پټې پټې خبرې کوي خلاف خبرې پسې کوي په مختلفو محفلونو کې یا الله ته کور عمران کې او ته ګور عمران کې تاسو ټول وایي امین زه خو پسې وایم خټېټ امین وایي چې اشاریه 00 څو ایک نه اشاریه 00 هم څوک بې ادبي کوي یا الله ته تباہ و برباد کوي دا څه ګپ دی ډاکټر صاحب څه خپل ژوند به وقف کړی دلته ورپسې ته شاته خبرې کوي الله رب العزت دې موږ ته د محمد رسول الله د دې وارثانو د قرآن د دې خورونکو د دې عالمانو باعمل عالمانو د عزت کولو توفیق راکړي الله دې دا خلک زموږ دپاره د جنت د ټکټ ذریعه وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین